الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم د ټول وړاندې د مجلس اتحاد العلماء څومره ملګري دلته راغلي دي د هغوی د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې هغوی دلته د خپل مبارک قدمونه کېښودل او بیا د دې علاقې مشران او د دې سیمې سره تعلق لرونکي زموږ وروڼه دا محفل د عیسی علیه السلام په باره کې مولانا ډاکټر اخیار صاحب چې هغوی د خپلو والدینو مرحومینو او د خپلې زوجې محترمې د عیسی علیه السلام په باره کې منعقد کړی دی او موږ ته یو لاره کېښودله چې انسان په دنیا کې د مور و پلار سره کوم تعلق او کوم نسبت وي مور پلار دا د بچي دپاره په دنیا کې سر او چت په حیثیت باندې وي دا مور پلار د بچو لپاره لوی محسنین وي په دنیا کې خو چې کله دغه مور پلار په دې دنیا نه رحلت وکړي بیا د دغې مور پلار ټول اسره هغه دا بچي ګرځي چې کله دغه بچي نیک عمله وي نو د دغې مور و پلار دپاره وقتاً په وقتاً هغوی بیا داسې د مجالسو انتخاب کوي ما ستاسو وړاندې د قرآن کریم یو آیات مبارکه ولوستو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة د الله قرآن هغه په دې خبره باندې ګواه دی چې د دې ټول انسانیت دپاره د ژوند د تېرولو الله یو قانون د پیغمبر په شکل کې راولېږه الله فرمایي چې ستاسو دپاره د ژوند تېرولو یو طریقه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند دی د هغه طور او طریقې مو تاسو وګورو رسول الله مبارک دنیا ته تشریف اوري وکړه کتابونو لیکلي دي وی کله چې هغه په غار حرا کې دته منصب د نبوت ملو شو او دته کله چې د قرآن وحي په ده باندې نازله شوه یو څو کاله بعد یو څو کاله د فطرت زمانه داسې وه چې په هغې کې به رسول الله مبارک باندې د قرآن نزول نه کېدو په دغه زمانه کې به نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د معمول مطابق خپل عبادت لګیا و جاري او خلک به یې پټ په پټه باندې د الله دین ته رابلل او خپل کار به یې کو بیا چې کله د فطرت زمانه تېره شوه او د قرآن نزول دوباره شروع شو نو بیا هغه مکه مکرمه کومه مکه مکرمې خلک چې د جهالت انتها ته رسېدلي وو هغه خلک چې هغوی په معمولي خبرو باندې په کلونو یو بل سره جګړې کولې هغه خلک چې د هغوی په معاشره کې د زنانو حیثیت دا د زناورو نه زیات بدتر و هغه خلک چې هغوی به زنانه ماشومانې هغوی به ژوندۍ خښولې کله چې د رسول الله محنت راغی کله چې د قرآن قانون راغی نو بیا دغه خلکو کې داسې تبدیلی راغلې چې هغوی به بیا د نبي علیه الصلاة والسلام یو ادا د پیغمبر یو فعل هغه به لیدو هغه به ځان سره محفوظ کو په هغې باندې به عمل کو زما عزتمندو دغه صحابه د دواړو جهانو د سردار د ژوند یوه لمحه هغه محفوظ وساتله
هغې نه بیا کتابونه ولیکلی شول او ما تا ته د احادیثو په صورت کې مختلفو کتابونو سره د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه ټول جون را ورسېدو. کله چې موتا ته جون را ورسېدو د پیغمبر ارشادات را ورسېدل، د پیغمبر افعال را ورسېدل، د هغه د اخلاقو تذکره مونږ ته را ورسېده، بیا به حیثیت د مسلمان، بیا به حیثیت د یو مؤمن، بیا به حیثیت د یو امتی په موتا باندې دا لازم دي چې موږ به د دغه پیغمبر د دغې یوې خبرې اتباع کړو. هغه که په وخت د خوشحالۍ کې وي د پیغمبر اقوال به ګورو، د پیغمبر ژوند به ګورو، د هغې مطابق به خپل ژوند جوړو. که د خوشحالۍ وي او که د غم حالات وي، هر قسمه حالاتو کې به موږ راهنمایي د خپل پیغمبر د ژوند مبارک نه اخلو. نو دغه نن چې کوم د عیسی علیه السلام دا مجلس منعقد شوی دی، دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه د ژوند یوه پهلو هغه نن په دې مجلس کې تاسو ته ښکاره شوه چې د دواړو جهانو سردار امام الانبیا صلی الله علیه وسلم هغه خپلو والدینو دپاره به د مغفرت دعاګانې، د خپلو مرحومینو دپاره، د عیسی علیه السلام دپاره ذکر و اذکار تلاوتونه موتا ته دا تعلیم را کړی دی چې ای زما امتی ته به د خپل مور و پلار څنګه په دنیا کې د هغې عزت دی کو، د هغې احترام دی کو، د هغې خیال دی ساتو، دغسې به ته د دې خپل مور او پلار په تا باندې دا احسان هم دی چې ته به د مرګ نه بعد هم هغې یادې او هیرې دی نه. نن سبا په معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې هغې په ژوندانه باندې مور پلار سره هغه سلوک کوي چې هغه خلک د زناورو سره نه کوي. مور پلار ته کنځلې کوي، مور پلار وهي، مور پلار ته بدې ردې وایي. نو چې کم بچی مور پلار وهي، کم بچی چې مور پلار ته کنځلې کوي، دغه بچی به د مور پلار د مرګ نه بعد څه دی مور پلار پسې لاس اوچت کړي او د الله نه به دعا وغواړي چې یا الله زما مور پلار وبخښئ. د داسې بچي نه به د خیر توقع بیا چېرته کېږي. نن معاشره ډېر داسې حد ته رسېدلې ده، که بچی دی، که ځوان دی او که واده کړی دی، د مور پلار خیال نه ساتي، د مور پلار حقوق نه ادا کوي، د مور پلار چې کوم احسانات دي هغې فراموش کړي دي، هغې شاته غورځولي دي. زما عزتمندو قرآن په دې خبره باندې بار بار تاکید ورکړی دی. کوم ځای کې چې رب العزت خپل حق بیان کړی دی، نو ورپسې که تاسو وګورئ نو د والدینو حق په حقوق العبادو کې د ټولو نه اول ذکر شوی دی. په 15مه سپاره کې الله په خپله فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله د خپل حق تذکره کوي، د هغې نه بعد د مور پلار حق بیانوي. او بیا د مور پلار په حق کې دومره تاکید او دومره سختۍ سره تللی دی چې قرآن وایي اف ولا تنهرهما، مور پلار ته به اف قدرې هم نه کوي. زما او ستا په دې معاشره کې او په پښتو کې اف څه ته وایي؟ دا سړی چې دا خبره ورته وکړي مور که نه دا پلار او دا پوزه چې دغه کې دې ته اف ویلي کېږي. نو چې قرآن اف قدرې د مور پلار په باره کې نه برداشت کوي، نو دغه قرآن به د دې مور پلار وهل، د دې مور پلار ته کنځلې کول، دا به څنګه برداشت کړي؟ رمضان المبارک کې یوه شپه را روانه ده چې هغې ته شپه د لیلة القدر وایي. علماء لیکلي دي چې په دې لیلة القدر کې الله پاک د ډېرو غټو غټو ګناهګارو مغفرت کوي، لیکن یو څو بدقسمته داسې دي چې په دغه شپه کې هم د دې مغفرت نه کېږي. یو هغه انسان دی چې هغه مسلسل شراب څښي او شرابو نه بعد هغه توبه نه وباسي او په داسې حالت کې دی لاړو د دنیا نه، وي دی سړي ته به بخشش نه میلاویږي، دا سړی به معاف کېږي نه.
او دویم چې کوم د مور پلار نافرمانه دی. کوم انسان چې د مور پلار نافرمانه نو په دغه عظیمه شپه باندې چې د الله پیغمبر فرمایي که چېرې چا په دغه شپه باندې د ماسخوتن لمونځ د جمع سره وکړو نو ده ته د نیمې شپې د لیلة القدر ثواب میلاوي. او چا چې بیا د دغې شپې د سحرې د جمع سره لمونځ وکړو نو ده ته باقي د دې نیمې شپې دا ثواب هم میلاو شو. یعنې د زرو میاشتو ثواب الله په دغه شپه بنده ته ورکوي. دومره د فضیلتونو شپه چې جبرائیل علیه السلام مبارک په دې ځمکې ته راځي هغه سره په لکونو کروڑونو کتابونو لیکلي چې دونه فرشتې به چې د دې شګې دا ذرات نه دي دومره فرشتې دا دې ځمکې ته راکوز شوي وي. دومره فرشتې به په دې ځمکه باندې په دغه شپه باندې ګرځي او کوم خلک چې د الله عبادات کوي د هغې نه غیر چاپېره به کېږي او د هغې دپاره به د مغفرت دعاګانې غواړي. نو دغه بدبخته انسان چې هغه د مور و پلار نافرمانه هغه به په دغه شپه باندې هم نه بخلي کېږي. زما عزتمندو مور و پلار د الله د طرف له لوی نعمت دی. یو د الله عطیه ده یو د الله احسان په دې انسانیت باندې دی چې هغې له د مور پلار په شکل کې یو عظیمه تحفه ورکړي. نو هر یو ملګري له پکار دی چې هغه د خپل والدینو په دنیا کې هم قدر وکړي عزت او احترام یې وکړي او بیا د مرګ نه بعد همدغسې د مور پلار د ښېګړې د مور پلار سره د عشق و محبت د اظهار دپاره هغې د ایثار ثواب دپاره پروګرامونه منعقد کوي او هغې له وختن په وختن دغسې اجرونه او ثوابونه هغه دې ورلېږي. الله د ډاکټر صاحب له او دا هغه ملګرو له دا طاقت او وس نور هم ورکړي چې د خپلو والدینو پسې د خپلو زوجې محترمه پسې دغسې بار بار د ایثار ثواب دپاره داسې مجالس منعقد کوي. د دې زه باقاعده